السلام علیکم. نن زموږ ټاپک دی ټپل. نو ټپل ډېر اهم ټاپک دی په پایتان کې. نو زموږ ایجنډا به څه وي نن؟ ټپل انټروډکشن، ټپل آبجیکټس ته وایي، انډیکسینګ، ایکسیسینګ ایلیمنٹ آف ټپل، بلټ ان میتھډز به دي کې کم کوم دي، کنکیټینیشن، کمپیریزن اپریټر، ټپل آبجیکټ میتھډز او سلایسینګ اپریټر، یوزر انپوټ. دا به زموږ ټاپک وي په ټپل کې. ټپل از ا کلاس. دا یو کلاس دی، بلټ ان کلاس دی په پایتان کې، او دا د مخکې نه ډیفاین شوی وي. دا یو ډیټا سټرکچر دی. صحیح شو. ټپل از آیټریبل، او دا آیټریبل هم دی. مطلب دا دی چې ویلیو پکې پراته دي آیټمز، خو آیټریبل دي. داسې په سیکوینس کې پراته دي او ته یو یو په نمبر اکسس کولی شي. دې ته څه ویل کېږي؟ آیټریبل ویل کېږي. صحیح شو. لیسټ آف آیټم وي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ آیټریبل. ټپل از اميوټیبل. نو اميوټیبل د ټول نه ډېر اهم څیز دی. لکه مونږ په لیسټ کې استعمالو ډیل کیورډ به چل کو، د دې نه یو آیټم به ډیلیټ کوو. نو په ټپل کې دا نه دی الاوډ. یا ته د یو نمبر په ځای باندې څه اپډیټ کې بل نمبر ته ور اچي، دا په ټپل کې نه دی الاوډ. په لیسټ کې ته اپډیټینګ کولی شي. صحیح شو. خو په ټپل کې نشي کولی. دا څه دی؟ اميوټیبل دی. اميوټیبل ځکه دی. مثال زه تعالی د یو نادره مثال درکم. نادره دفتر دی، په هغې کې ستا سی ان آی سی جوړ ده، او سی ان آی سی د یو انسان یو پیره جوړ شي، بس دا هم دغه سی ان آی سی د بل چا نشي کېدی. دغه شان په ټپل کې هم لکه دغه سی ان آی سی مطلب دا دی چې دا یو آیټم پکې جوړ شو، ټیک شو. نو بیا پکې دې کې چینجز نشي کېدی. نو مثال دغه شو. ټیک ده. ټپل از هیشیبل، او دا څه ده؟ هیشیبل ویلي. او د هیشیبل خو درته ما په تیرو ویډیوګانو کې څو پیره ایکسپلین کو. ټپل از ا سیکوینس، او دا سیکوینس دی. صحیح ده. داسې نه ده چې ګډوډ پکې آیټم پراته وي، په یو سیکوینس کې پراته وي آیټم. صحیح شو. هاو ټو کریټ ټپل آبجیکټ. مونږه ټپل آبجیکټ څنګه کریټ کولی شو؟ د دې مختلفې طریقې دي. لکه یوه طریقه دا ده چې ټي1 ته یو ویریبل واغستو او دې ته اساین کو. ټپل داسې د سمال بریکټ نه دي، په دې کې به تاسو بندوئ د دې د آیټم. دا یې څه دي؟ سینټیکس دي. نو ګورئ 1 2 3 دا آیټم شو. نو دې ته یو آبجیکټ ما اساین کو، نو یو آبجیکټ دا شو. که داسې صرف دا دغه واخلئ، دا بریکټ واخلئ، نو دا څه دی؟ آبجیکټ شو. خو دا خالی آبجیکټ دی. ټیک شو. که تاسو T3 بل ویریبل دې ته ما صرف 10 اساین کو او ما ورسره کامه نه ولګولې، نو دا به ټپل نه کنسیډر کېږي. دا به ایز انټیجر ویلیو کنسیډر کېږي. ټیک ده. انټیجر آبجیکټ به وي، ټپل به نه وي. که تاسو یو نمبر ولګو او کامه مو سره ولګوله، نو دا به بیا صحیح، دا به بیا ټپل وي. ټیک ده. دا شرط پکې دی په ټپل کې. په لیسټ کې داسې نه وي. په لیسټ کې تاسو یو آیټم دغه کو، نو هغه به لیسټ وي، انټیجر باندې. خو په ټپل کې داسې قانون نشته. او بل ویریبل دې ته ما صرف اساین کړه، دا سیزونه مې ورته ونه لګوله، صرف نمبر مې ورته اساین کړه او په کامه سره مې سیپریټ کړه، نو دا هم د دې نه هم بیا ټپل جوړېږي. ټیک شو. زه دا درته یو یو وکړم، ستاسو ذهن بیکار وکړي. ما سره مثال یو T1 ویریبل او دې ته ما اساین کړه بریکټ 1 2 3. ټیک شو. دا یو ټپل دی. زه دا پرنټ کوم، پرنټ ټایپ of T1. د T1 ټایپ ما ته پرنټ کړه. نو دا څه دی؟ دا به زه رن کوم. رن. ټیک شو چې لږ غټ شي درته. دا څه دی؟ کلاس ټپل دی. ټیک ده. زه دا ویلیو پرنټ کوم، پرنټ ما ته کا 1 2 3. نو T1 به زه کوم. دا وسه شو. دا دې 1 2 3 ما ته په ټپل ټایپ کې څه کړه؟ پرنټ کړه. که تاسو داسې جوړوئ چې T1 از ایکول ټو داسې خالی بریکټ هم صرف دغه کړی، دا به آبجیکټ وي، خو خالی آبجیکټ وي. که زه وایم چې پرنټ T1 دا څه شو؟ دا به ته خالی آبجیکټ، دا به ما ته پرنټ کړي. ټیک شو. که تاسو بل مثال ورکوئ، لکه زه وایم چې T1 ما سره که دلته پکې زه یو ویلیو ور اچوم. ټیک شو. یو ویلیو مې ور واچوم، دا به ایز انټیجر ما ته ښایي. صحیح شو. دا څه دی؟ ایز انټیجر دی. زه دلته ورسره ټایپ هم پرنټ کوم، ټایپ آف T1. ټایپ آف T1 دا ما د ایز انټیجر پرنټ کړی دی. کلاس انټیجر. دا اوس ټپل نه دی، انټیجر دی. که دې سره تاسو کامه ولګوله، نو بیا به تا ته ټپل پرنټ کوي. دا دی کلاس ټپل. ټیک شو. دا ته څه پرنټ کو؟ ټپل دا ته پرنټ کو. دې پسې بیا بل څه دی؟
داسې هم تاسو کولی شئ صرف ساده انسي واخلئ لکه دا دې ختم کړئ زه دلته راشم او دا بریکټ دې زه ختم کړم داسې ټیک شو او داسې صرف ساده انسي ولګم 12 13 او 3 دا ساده انسي مې ولګولې ټیک شو نو دا هم ایز ا ټپل کنسیډر کیږي دا دې دا زه به پرنټ هم کوم نو پرنټ T1 دی وګورئ بس دا سره 12 13 او 3 دا ایز ا ټپل کنسیډر شو ټیک شو بل ټاپک ته راځو एक्सेसिंग टपल एलिमेंट مونږه څنګه د الیمنٹ ایکسس کولی شو دا مونږ په لیست کې هم څو پیری دا میتھډ وکړو دا شان سیم ټو سیم په تاسو په ټپل کې هم استعمالولی شئ دا یو ټپل دی او زم چې د دې د پیلنی الیمنٹ ماته ایکسس کا 10 نو د دې انډیکس دی 0 دی 5 1 دی د 20 سدي 2 دی او د 15 3 دی ټیک شو نو T1 0 نو دا به دا پرنٹ کوي دا به دا پرنٹ کوي 10 پرنٹ کوي که تاسو T1 T1 او بیا به 1 نمبر انډیکس ولیکو دا بیا به پرنٹ کوي صحیح شو دا 5 که دلته اوس ما سره بل طریقه باندې هم تاسو کولی شئ په وایل لوپ باندې I is less than length of T1 دا T1 د کوم لینث چې دی د دې کله چې برابر شو کم تیو نو بیا به څه کا دا وایل لوپ بیا ختم کړه ټیک شو کله چې د دې برابر شو نو پرنٹ T1 I دا I دا به یو نمبر سی واقعي پهل به 0 انډیکس پهل پرنٹ کی بیا به 1 انډیکس داسې پلس دا به داسې تابع کی دا سرکل ټیک شو اول به بیا به 3 4 داسې په نمبر او فار لوپ مطلب دا دی چې دا فار یو الیمنٹ د دې آیټریبل نه راچوتي یو ته پرنٹ کوي ټیک شو دا اگزامپل وګو دلته ما سره یو ټفل دی ټیک شو 3 2 1 دا آیټمز پکې دي نو زه داسې طریقه کوم زه ویم چې ماته ته پرنټ کا 0 انډیکس والا آیټم 0 ټیک شو 0 انډیکس والا نو ما دا پرنټ کی دا دی 0 انډیکس باندې څه دی 12 دی نو ما دا 12 پرنټ کو دا څه ورته وایي چې ماته 1 انډیکس والا نو 1 انډیکس والا پرنټ کی 13 ټیک دا په دې طریقه هو تاسو په انډیکس په طریقه هم کولی شئ بل مونږ استعمالو وایل لوپ نو وایل لوپ دا به داسې کوئ چې دلته به تاسو یو ویریبل واخلئ I is equal to 0 ټیک شو while if I is less than len of T1 ٹھیک شو T1 len د T1 len څه دی 1 2 3 4 5 دې کې 5 آیټم دي نو 5 آیټم څه شو دا به 5 15 پیری به دا آیټریټ کیږي 100 پیری 15 پیری کولن به ولګوئ او پرنټ به دلته کوئ پرنټ دلته بیا T1 I دلته به I ولګوئ نو I به چینج کیږي داسې I plus به اوس دلته ولګوئ نو I is equal to I plus 1 ټیک شو نو یو به سیوا کیږي دا زه اوس رن کوم دلته ګورئ 13 12 13 داسې په نمبر دا انسي ته فرنټ کې ټیک شو دا تاسو په فار لوپ باندې هم کولی شئ دا به زه کمنټس کوم ټیک شو فار لوپ دلته ګورئ فار I n T1 ٹھیک شو T1 پرنٹ کا ماتا I پرنٹ کا نو اس ګورئ دا دې I ماته فرنٹ کو ټیک شو نو دې کې ګوره کوم آیټم پکې دا آیټم ماته دلته فرنٹ ټیک شو بل ټاپک ته راځئ built in methods نو built in method دا هم په لیست کې هم ویلو په string کې هم ویلو نو دغه شان سیم ټو سیم دی دا لینث پاینټ کوي ټیک شو او دا د لینث یوز خدا ته ولې دوکنای دی د لینث یوز موږ دلته وکوس دا دی لینث ټیک شو د لینث ته پریکټیکل استعمال رااله مین میکس سم او سارټډ دا ګوره ډیټا سټرکچر دی صحیح شو په دې باندې موږ دا د اپلای کوو که تاسو C++ وایا بل نو هغه کې تاسو کسٹم RC اوسیس جوړوي په پایتان کې مخکې نه بلټ انز پراته دي زه دلته د حکومه چې اول به مونږه لینث نو لینث خو مونږ معلوم کوو زه ورته یم چې ماته فرنټ کا len of T1 د
देखो ګوره T1 زه اوس لینث معلوم کما ګوره لینث د دې سره 5 دی دا ټیک ده دا به کمنټ کوم چې دا به کینه راځي د دې ماته پرنٹ کو 5 را لینث ټیک ده که زه ویم چې ماته د دې میکس ویلیو معلوم کا د ټول غټه ویلیو په کې څه ده نو غټه ویلیو په کې څه شي 13 ده ټیک ده 13 به غټه ویلیو ده که زه ورته ویم چې ماته مین ویلیو معلوم کا مین نو مین ویلیو به کې د ټول نه کوم ویلیو به کې څه ده 1 دی نو ونی ماته فرند کو که زه ورته ویم چې دا څه کا سورټډ کا ټیک ده نو دا ماته داسې سورټډ کی لکه داسې په اسینډینګ یا ډیسینډینګ ماته ولګي نو کله چې تاسو ریورس ولګوئ نو بیا په ډیسینډینګ کې دا کوي دا اوس په اسینډینګ کې ګوره لکه 1 2 3 او 12 13 پورې داسې په ترتیب کې اوس پرنټ کو ټیک ده لین مین میکس او سم اوس وګو SUM سم د دې ماته سم پرنټ کا نو سم دا چې ټول جمع کې نه 31 ته راځي ټیک شو دا زمونږه بلټ ان میتھډز وشو اوس مونږ راځو کنکټینیشن اند ریپیټیشن دا هم ډېر اهم ټاپک دی نو ما سره دا دغه یو T1 دی او یو T2 دی ټیک شو نو زه به دا واخلم یو به T1 واخلم یو به T2 نو دا T1 دی دا به زه آیټم بلک کم کوم چې تاسو ته پیژنګلو اسان دی 1 4 ټیک شو 1 4 مو واغستو او بل T2 به واخلم T2 is equal to دا به زه والم 3,4,5 ټیک شو دا به واخلم 4 به کې یو پرې راغلی دا به 7 کوم ټیک ده دا چې مې دوه واخیسته او زه ویم چې ماته فرنټ کا ماته د دې سمره د غیر ته فرنټ کا کنکټینیشن اند ریپیټیشن دا دی ټیک شو زه به اول کنکټینیشن وکم نو چې کنکټینیشن تاسو څنګه وکئ نو دا اول به دا راواخلي بیا به سیده راواخلي دواړه به یو ځای کې ټیک شو که ریپیټیشن کوئ نو دا به د یو ټفل نه دی دا به 3 پیرې ریپیټ کوي 2 پیرې ته ریپیټ کوي ستا خوښه ده چې دلته دا ورته کم نمبر ولیکو خاصه ویم چې T1 پلس T2 دا ماده څه کا دا ماده کنکټینیټ کا نو بدی کې اوس ګوره 1 4 او 3 او 7 5 دا پسې داسې رااله پر لپسې ټیک شو دا دی دا وز دلته کټ کما او بدی کې ولګول لګو درته اسانه ټیک شو دا ماده سکړه یو ځکړه که تاسو وایي چې دا ماده ریپیټ کې دا 1 نمبر نو دا سي اسټریک زوی دیم چې 3 پیرې ماته ریپیټ کا دا چې S3 مطلب دا چې ضرب مې ورکو په 3 کې مې ضرب ورکو خو دا دغه دی ریپیټ کول کوي ټیک شو هغه شان میتھمیټیکل دغه نه کوي کلکولیشن نه کوي نو دغه ګوره دا دی 1 4 1 4 1 4 ټیک شو دلته اوس موږ دا وایي چې کمپیریزن اپریټر او بل دغه موږ دلته وکړو نو کمپیریزن اپریټر دا دی چې دا کمپیر کوي دا چې کمپیر کوي نه چې مثال په دې کې څونه آیټم دی په دې کې 2 آیټم دی په دې کې 3 آیټم دی نو دا به وړوکی او دا به غټي داسې نه کوي په لین باندې ډیفینډ نه کوي په دې یو آیټم باندې ډیفینډ کوي کدا یو آیټم مثال دا 10 به کمپیر کی بیا به 11 کمپیر کی نو په دې کې ګوره 11 څنګه غټ راغله نو بس دا T2 نه دی دا دی غټ دی اوس ټیک شو بس خبره ختمه که زه وایم چې T1 is greater than T2 نو دا فالس دی کما وی چې T2 is greater than T1 نو بیا به true راځي ټیک شو دا چې زه یو اگزامپل کوم زه به ورته وایم چې ماته فرنډ کا T1 is greater than T2 نو په دې کې کم یو غټ دی دا T2 غټ دی نو ماته فالس راکوي دا دی فالس ټیک شو ما داسې کو نو اوس ما دا ټرو جواب راکوي ټیک شو ټرو ټیک شو که ما داسې اپلای کو چې د دواړه ایکوال دي که نه دي ایکوال نو هم فالس دی ایکوال خو نه دي ایکوال به هله چې کرسپانډنټ په دې کې چې کوم ایلیمنټ استعمالیږي نو دا کله سیم وي نو هله به ایکوال وي ټیک شو لکه دلته 1 4 وي په دې ځای کې 1 4 وي نو هله به دا ایکوال وي کرسپانډنټ ایلیمنټ په دې باندې ډیفاین کوي دا ایگزامپل وشو کمپیریزن اپریټر ټوفل آبجیکټ ګوره ټوفل آبجیکټ میتھډ په دې کې یو انډیکس دی یو کاونټ دی دا مونږ په لیست کې هم استعمال کړو نو اوس په بیا استعمالو انډیکس او کاونټ انډیکس اینڈ کاونټ
زه به ورته وایم چې ما دا فرینډ کا T2 ډاټ انډیکس اف 7 ما د فرینډ کا د 7 انډیکس په سره راځي ګوره 0 1 او 2 نو د 7 انډیکس په سره راځي 1 به راځي ټیک شو دا دی 1 راغلی ټیک ده که تاسو د 5 انډیکس فرینډ کوئ 5 نو دې به سره راځي 2 به راځي ټیک شو که تاسو مثال په دې کې یو انس نشته انویلډ ده او تاسو دغه کوئ مثال د 8 په دې کې نشته نو دا بیا ایرر درکوي ټیک شو دا دی ټپل انډیکس x is in tuple ٹھیک ده x not in tuple تله ایرر درکو خپل راځي کاونټ راځي نو کاونټ د فرق ډیر سمپل دغه دی کاونټ دا ولیکو او دلته زم چې ته دغه کا دلته لګنور آیټم پکې سیوا کما دا سی 3 می کو بیا می 7 کو 1 می کو ٹھیک شو بیا می 2 کو بیا می 3 کو اوس دلته څه کاونټ کوم زه ورته چې 3 پکې څو پیر راغلی دی ګوره نو ما دې وایي چې 3 پیر پکې راغلی دی زه ورته وایم چې 7 پکې وګوره 7 پکې څو پیر راغلی نو 7 پکې 2 پیر راغلی ټیک شو تاسو وایي چې 5 پکې څو پیر راغلی 1 پیر او که یو انس پکې نشته 10 پکې نشته او زه چې دا پکې څو پیر راغلی نو ایرر به درکوي دا دی 0 ټیک شو 0 فیرې مخکې به ایرر ورکاو خو دا د پیدان نوي اپډیټس راغلي دي اوس وایي 0 فیرې ټیک شو بل دی سلایسینګ اپریټر دا دی چې ته په خپل مرضی باندې راپرینټ کې ټیک شو په خپل مرضی آیټم پکې سلیکټ کړي چې او دا زما په کار دي مثال ته یو دکان ته ورننوځي او مختلف قسمه شیان پراته دي صحیح ده او ته په خپل مرضی راچوتې نو چې کله ته په خپل مرضی سیزونه یو ډیټا سټرکچر نه راچوتې ده یو ډیټا نه په خپل مرضی سیزونه نو دا دې لپاره موږ څه استعمالو سلایسینګ اپریټر استعمالو زه وایم چې ما د خپل مرضی آیټم په کار دی بس زه دا راچوتوم ټول دغه زما ضرورت نشته ټول ډیټا سټرکچر ده صحیح ده زه به داسې کوم ګورئ زه وایم چې فرینډ کا ما ده فرینډ کا او T2 زه ورته وایم چې T2 او بیا به داسې بریکټ ولګوئ زه وایم چې دلته به یو کولن ولګوم چې انډینګ او دا کومه سټارټینګ انډیکس دی بس دا زه نه ډیفاین کوم او زه وایم چې ما ته په ریورس کې وکړه په ریورس کې ته هم کوي ګورئ په ریورس کې اوس ما د فرینډ کو لګوئ 3 بیا 2 1 7 داسې ټیک شو د دې سیټ نه سټارټ شو ټیک ده تاسو دا 1 ولګو او ماینس هم ختم کوو بیا به تاسو ته داسې کوي لکه 3 7 5 ټیک ده په دې طریقه هم تاسو کولی شئ زه وایم چې یاره زما د دغه نه سټارټ شي د انډیکس 3 نه دې سټارټ شي او د 0 پورې دې لاړ شي لکه دا څو انډیکس دي 0 1 2 3 4 5 6 7 د 6 پورې ماته لاړ شي د اخره پورې نو ګورئ داسې په دې طریقه 3 7 او 1 دا ما د صرف فرینډ کړ ټیک ده تاسو وایي چې ما د بل سیټ نه لاړ شي د دې لاس طرف نه دې طرف نه به ته هم پرینټ کی دلته سوري ایرر راغلی په دې کې به تاسو بیا بل انډیکس ماینس انډیکس به بیا استعمالوئ صحیح شو تاسو وایي چې ماینس 5 پر راغلی نو اخیره ویډیو به سره راځي زه وایم چې ماینس 5 پورې ما ته فرینډ کا ټیک شو او بیګیننګ ویډیو ما شو نه کړه نو دې خو ګورئ داسې د فرینډ کوی دا د 3 دی 2 دی او 1 دی ټیک شو دا و زمونږ د ټپل باره کې ویډیو او که ستاسو څه قسمه کوېسچن دي صحیح شو اسایمنټ به زه تاسو له درکوم او دلته پکې یو ټاپک بل پاتې دی صحیح شو دا به وکړو نو یوزر انپوټ T1 ټپل تاسو په دې کې هم دغه استعمالولی شئ د کوم لیست کمپریهنشن ټیک ده د لیست کمپریهنشن بیا کنورټ کیږي ټپل ده د اصل کې لیست دغه کوي صحیح ده لیست ریټرن کوي خو دې ځکه کومه ټپل دا کوم دغه چې لګولې د کلاس نو دې کنورټ کوي ټپل ته او بیا دلته سٹور کوي ټیک شو دا اصل کې لیست ریټرن کیږي ښه ته چې کله دا ټپل دا دغه ورته ونه لګوي دا ټپل دا کوم کلاس چې دی نو دې بیا ډایرکټ لیست ریټرن کوي نو اوس ګوره زه وایم چې ما ته د یوزر نه ته انپوټ اخلو ما د فرینډ کوه دا یو ابجیکټ داسې هم جوړولی شئ داسې هم جوړولی شئ لکه دا دننه ما لیست جوړ کو او ټپل ته مې ساین کو ټیک شو نو دې ټپل د کنورټ کې په T2 کې سٹور کی داسې رینج د 1 نه والا د 5 پر انسی پرنټ کا
او ټپل ته کنورټ کو بیا به ټي 3 کې سٹور کړه. دا درې وړو په تاسو خپل وکړئ دا سيزونه په دې باندې ټرای وکړئ او زه دا یو کوم ټیک شو. نو زه به داسې کوم چې دا به زه کمنټ کوم او زه ویم چې T3 is equal to زبر ټفل کلاس به واخلم ټفل او دلته به تاسو بیا به دنه لیست واخلئ. صحیح ده، لیست کمپریهنشن. نو زه به ورته دلته اساین کوم چې انټیجر of e ٹھیک شو پر e n دلته به تاسو بیا انپوټ واخلئ. ٹھیک ده، صحیح دی ښه. انټیجر e n input dot split کاما بس کاما به سره ما سره سیپریټ کا دی اصل کې لیست دغه کوي دا سپلیټ څه کوي دا د لیست آیټم کنورټ کوي دغه ته لیست ته کنورټ کوي شي سو سیپریټ کوي. نو زه به دا داسې کوم item n input dot split او په څه سره سیپریټ کا په کاما سره سیپریټ کا. ٹھیک شو. دا زموږ سره لیست کمپریهنشن راغلی. د لیست ریټرن کی د دې ځای پورې لیست ریټرن کی د بیا ټپل بیا کنورټ کی ټپل ته او ما سره بیا ابجیکټ څه کی فرند کی. اوس دی وګوره زه دا پرنټ کوم بیا پرنټ کا ما دا T3 اوس ګور دی د یوزر انپوټ اخلي. زه د انپوټ ورکوم 1 2 3 4 5 او 6 دغه مې ورکو 56 مې ورکو او 8 مې ورکو. اوس ګوره انټر. نو ما دې دا څه وکړو ټپل راته واپس ریټرن کړو. ټیک شو. په دې طریقه باندې تاسو مثال یو لیست دی هغه څه ته کنورټ کوئ ټپل ته کنورټ کوئ. نو په دې طریقه هم کولی شئ لکه داسې 4 دی بیا 5 دی 6 دی 7 دی ما لیست جوړ کړو او بیا مې څه ته کنورټ کړو ټپل ته. په دې طریقه هم کولی شئ. دا ما ته اوس دغه راغلی څه راغلی ټپل ما ته اوس راغلی. ټیک شو. تاسو د دې ټایپ هم پرنټ کوئ. ګورئ ټایپ of T3 دا به ټپل وي. ټیک ده. دا زموږ وو د ټپل لیکچر او که تاسو څه قسمه کوېسچن وي نو په کمنټ سیکشن کې تاسو کوېسچن کولی شئ. د هغې به زه فورا جواب درکوم ان شاء الله که ریډي وم. ټیک ده. والسلام.